الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. معزز سامعین کرامو، د ربیع الاول میاشت روانه ده او دغه میاشت مبارکه کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف راوړی، ولادت مبارک یې سوی، او په دغه ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې دنیا څخه جامې هم بدلې کړې، وفات سوی هم ده. قدرمنو عزیزانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک ورځ یقیني چاته نه ده معلومه. بعض مورخینو اول ربیع الاول لیکلی، بعض مورخینو محققینو دوم ربیع الاول لیکلی، او بعض مورخینو اتم ربیع الاول هم لیکلی، او بعض نم ربیع الاول هم لیکلی ده. قدرمنو عزیزانو، دومره خبر یقیني ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله باندې فرمایي، حدیث مبارک ده، نبی اسلام فرمایي چې زه د سموار په ورځ باندې پیدا سوی یم، له دغه وجې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر سموار باندې روژه نیوله په خپل پیدایش باندې. او عزیزانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ یقیني معلومه ده، ځکه په هغې ټیم کې ټول صحابه کرام تقریبا 1,40,000 کم و بیش صحابه کرام له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هغه زمانه کې ورسره ژوندي وو. نو هغوی لیکلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ 12 ربیع الاول ده. عزیزانو، دلته یو سوال پیدا کیږي، سوال دا چې دا بعضې شنپټکیان د 12 ربیع الاول په ورځ باندې د جشن عید میلاد النبي په نوم باندې جلوس راباسي او بازارونه ښایسته کوي، جنډۍ شنې جنډۍ په کورو لګوي، چې دا دوی اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش خوشحالي کوي، او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې دوی دا جنډۍ باسي. که دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې جنډۍ لګوي او جلوسونه باسي. قدرمنو عزیزانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ خو سموار ده، باید دوی ته پکار دی چې بیا د په هر سموار باندې دوی جلوس باسي او دوی د کورو باندې شنې جنډۍ لګوي، بازارونه دې ښایسته کوي او د هر رقم من کیکونه دې خوري. قدرمنو عزیزانو، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش تاریخ مناو کوي، خو ورځ یې نه مناو کوي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ باندې پیدا سوی هغه د سموار والا ورځ ده، او که چیرې دوی دغه د جنډۍ څه لګوي یا د جلوسونه باسي، که دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې باسي، نو استغفر الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې به څوک خوشحالي کوي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې به یو شیطان لعین خوشحاله وي، ځکه کومه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو، حضرت عمر رضی الله عنه له ډېره غمه خطوره وکښله او قسم یې وکاوه چې که چا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو، قسم په بالله سر بیا کټ کړم. او یو بل صحابي مبارک روایتو کې راځي چې دی په کښت کرونده کې کار کاوه، کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات خبرو ته ورسېدله، اسمان د سترګې پورته کړي، یا الله د ما دا سترګې ړندې کړي چې د مدینې جانان نه پې وینم، زما دا سترګې نه دي په کار. عزیزانو، دا الفاظ له ډېره غټه غمه ویل کېږي. او بل حضرت بلال رضی الله عنه له مدینې منورې څخه د ځنګله په خوا باندې مخه ونیوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات د غم له وجې، چې په کومه مدینه کې به مې جانان لیدوی چې کوم جانان راځي وفات سو، ما دا ټوله مدینه نه کوم.